قربان دنیا ته چې دې راوړل تشریفونه قربان دنیا ته چې دې راوړل تشریفونه استا جانان دې جشن میلادونه استا جانان دې جشن میلادونه قربان دنیا ته چې دې راوړل تشریفونه استا جانان دی جشن میلادنا خستا جانان دی جشن میلادنا وملائکو در بندی وشند گلنا ملائکو در بندی وشند گلنا جانان دی جشن میلادنا خستا جشن میلادنا قربان دنیا ته چې دې راوړل تشریفونه خستا جانان دې جشن میلادنا ولل الفواق عشقان لريت ولل الفواق عشقان لريت ډېر سیدا مخلوقان لريت ډېر سیدا مخلوقان لريت ولل الفواق مزمل ومدثر مشرق نتر مغربا یو طبم دی شیدانی کشی ملک جنوب دولیان لریت کشی ملک جنوب دولیان لریت دیر سنید اختاب مخلوقان لریت فولد فواقا عشقان لریت دیر سنید اختاب مخلوقان لریت فولد فواقا فولد فواقا Forget that.
چې مونږ ورته وهابیان وایو هغه دوه کتابونه لیکلي دي د یو نامه د المولد العروس په دې کتاب کې لیکلي دي وای چا چې د نبی علیہ السلام پر راتلو خوشحالي وکړه څه وکړه आवाज رانغې چا چې د امام الانبیاء علیه التحیه والسلام پر راتلو باندې خوشحالي وکړه وای د چا شفاعت په د قیامت مورث قاریان کوي د چا به حاجیان کوي د چا به شهیدان کوي او د دې سړي شفاعت په ذات خود د خمارو سترګو جانان کوي دا وره مسلمانانو دی بیا مونږ ته وی دا کم ځای لیکلي دي مونږ ورته وایو جاهل مطلق دا د اهل سنت والجماعت په قسمت کې الله لیکلي دي چېرته الله لیکلي دي ان شاء الله چې تر کومه اهل سنت والجماعت زنده بادي د یار میلاد نه میلادونه روان وي یوازې ربیع الاول کې بنوي ربیع الثانی کې بنوي ان شاء الله د کال 12 میاشتې به د یار میلادونه منوي بعضې خلک وایي دا بدعت دی دا هغه وخت کې نو زه ورته وایم مولا صاحب نښه درنه خطا شوي ده بدعت به وي خو هغه به نور محافل وي هغه په ثوابۍ کې هغه محافل کېږي چې د هغې شیخ القرآن اول ورځ لګیو په اجتماع کې شینولۍ کولې څه کول شینولۍ پکې کولې دا حرام دي بلورۍ هغه شیخ القرآن پکې بلورۍ کولې صاحبا راشه وګوره چې زمونږ په دې محافلو کې څه کېږي د ټولو نه اول پکې د قرآن مجید تلاوت کېږي جایز دی که ناجایز دی بیا پکې د مدني جانان نعتخواني کېږي ثواب دی که ګناه ده بیا قال الله قال الرسول بیانېږي ثواب دی که ګناه ده دا یا ساته دې ته بدعت مه وایه میلاد شریف د عباداتو مجموعه ورته وایه ځان ته په تاجدار اونوي ما کچاره ته د سپینو تاج په سر ګو ځان ته په تاجدار اونوي ما کچاره ته د یاقوت تاج په سر ګو ځان ته په تاجدار اونوي ما کچاره ته د مرجانو تاج په سر ګو ځان ته په تاجدار اونوي ما کسار چاره ته د لال او جواهراتو تاجونو په سر کړل ځان ته په تاجدار اونوي ما کساره ته بشبها قیمت والا تاج د بادشاہ په سر ګو ځان ته بنم بادشاہ ہوئے ماں نوت تاجدار ہوئے ماں نوت تاجور ہوئے ماں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی فرمائی زما پنیز باندے د لالو قیمت نشتا د جواہراتو قیمت نشتا د سرو قیمت نشتا د سپینو قیمت نشتا اعلیٰ حضرت سے وہی زما جانتا تاجور کلے ہوئے ماں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں رضی اللہ عنہ فرمائی ویچے تو حضور پیزار تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخبو کے استعمال شوی جتے تو حضور نبی کریم پیزار مبارک نکل بخبر سر دپا سکے خونا زب باغ ورزبانی دا ہوئے ماں چاہو تاجدار زیمہ و تاجور زیمہ